په معنا د جازا یجازي لکه دلیل په قول دی یو عربي شاعر دناهم کما دانو دناهم کما دانو غاملنا بهم ما غاملوا بنا غاملنا بهم ما غاملوا بنا کما تدینو تدانو یعنی کما تعملو تجزا بیا اطلاق د دین او استعمال د دین کی په معنا د عمل عمل یو معنا ده معامله جزاء الصلة عزت و غلبہ الریاست والدولہ مملکت باندې اطلاق کیږي او الحکومت والنظام او الغلبة والسلطة دا ټول د دین استعمالات دي بیا د الدین اطلاق دا کیږي په اسلام باندې حقیقتاً دلیل په قول الله تعالی ان الدین عند الله الاسلام دین پنځ د الله تعالی صرف اسلام دی ان الدین عند الله الاسلام نه افاده دی وکړه چې صرف اسلام هی دین دی عمل بکې په مقتضا دغه دین معنا د عمل پکې ده معامله بکې په تقاضا دغه دین جزاء او صله بدر کېږي په تقاضا دغه دین غلبا او سلطنت په پیدا کې دغه دین د پاره ریاست او دولت په مستحکم کې دغه دین په اساس نظام او حکومت به اسټابلیش کې دغه دین په اساس د دې دین دا ټول استعمالات په کې ملحوظي او دغه تصور ماخوذ د قول الله تعالی نه وهو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق التمون د دین حق ترجمه کو ارسل رسوله بالهدى ودين الحق اي النظام الجامع الثابت په نظام جامع ثابت را لګل دي اوس دلته دا الدین چې دې ځکه مستعمل دی یوم الدین نو کدی الدین نه اسلام مراد واخلي نو مالک یوم الدین معنا مالک د هغه ورځ چې هغه ورځ د اسلام ورځ ده مالک دا ورځ چې هغه ورځ د اسلام ورځ ده د امتحان ورځ ته خلق د مطالعه ورځ وای په دې بنیاد چې امتحان ورکیږي په اساس د مطالعه د بخاری پرچا ده نو طالب بل ته وای نن د مطالعه ورځ ده نن د مطالعه ورځ ده معنا دا چې د نتیجې د مطالعه ورځ ده دا ورځ باید چې مطالعه ته منسوب شي نن د مطالعه نو مالک یوم الدین معنا مالک د ورځ د اسلام ښه د اسلام دور ځکه چې په دغه ورځ باندې فقط سرخ روی د اسلام او د حاملینو د اسلام لپاره ده مالک یوم الدین او دغه معنا چې عام طور مفسرین کوي مالک یوم الدین یوم الجزاء مالک د ورځې جزا ده دا ورځ په مالکیت باندې خاص کړه
والا فهو مالک الايام كلها، د ټول ورځو مالکم الله تعالی دی. وذلك لانه لا مدعي فيها غيره، د نور ورځو مالکم الله دی، خو دعویداران ډیر دي. او دغه ورځ داسې ورځ ده چې مدعی د مالکیت پکې څوک نشته. او دلیل په قول الله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. مالک یوم الدین چې مالک د ورځې د جزا دی. ایاک نعبدو ایاک نعبدو و ایاک نستعین. ایاک نعبدو اصل عبارت ده نعبدو کا، ځکه مرتبه د مفعول دا مؤخره د فعل او فاعل نه. تقدیم د مفعول په فعل باندې د افاده د حصر او اختصاص د پاره دی چې خاص تا عبادت کو. نعبدو کا ستا عبادت کو، نفي د ماغدا نه کوي. نعبدو کا مونږه ستا عبادت کو، دا نفي د ماغدا نور چاوم کو خوستا کو. نو تقدیم د ما حق او تاخير مفید د حصر او اختصاص دی. نو بیا داسې ونوي چې کنعبدو وکنستعینو، کنعبدو وکنستعینو، ځکه د صرف کاف مشابهت د کاف په معنا مثلو سره. کنعبدو یعنی کا عبادتنا، وکنستعینو یعنی کا استعانتنا. څه پشان د عبادت زمونږه، پشان د استعانت زمونږه. څه شي څه تشبیه ورکه. دیو جنې کلمه د ایا دا کاف سره راوړه. ایاک نعبدو خاص دتا بندگی کومونگا، و ایاکا او خاص دتا نا نستعینو اعانت غواړو مونگا. ایاک نعبدو عبادت ترجمه مونږ کړو، تعریف مونږ کړو. سمو ویلو غایت الحب، دا سوای غړي وړي وای. غایت الذل من غایت الحب لله عز وجل في متابعه النبي صلى الله عليه وسلم. عاجزی به د اعلی درجی وي، کله اعلی درجی نه بندگی مناقصي. او دا عاجزی به وي د محبت او د عقیدت په انداز، کله بیګار په انداز بیا بندگی نه ښه. لکه زمونږ مونږ وستول د بیګار په انداز، زمونږ مونږ وي کوې خو د بندګۍ تصور پکې نه. بس لکه سړی چې ډیوټي سره تر سي خوره سیدا کبه دور سیدا. نو غایت الذل من غایت الحب لله عز وجل، یوازې الله د پاره وي. نو که غیر الله د پاره شرک بہت ویل شي. او فی متابعه النبی په طریقه د پیغمبر وي، نو که په طریقه د پیغمبر نه نو بدعت بہت ویل شي. ښا ایاک نعبدو خاص دتا بندگی کومونگا، و ایاک خاص دتا نا نستعینو امداد غواړو مونگا. ایاک نعبدو خاص دتا بندگی کومونگا، و ایاک خاص دتا نا نستعینو اعانت غواړو مونگا، امداد غواړو مونگا. و ایاک نستعین ذکر د استعانت مال عبادت. افاده د خبره وکړه فإن العبادة لا يمكن أن تكون إلا بإعانتك. چې عبادت ملکه د شي تور سره اعانت وکي، اګه د خدای اعانت ني شامل، نو بیا سره عبادت چرته کول شي. منت منه کی خدمت سلطان همی کنی، منت شناس ازو کې به خدمت بداشت. کله غلام اسحاق خان په خپل ډریور باندې رحمت او شفقت ني، ناغه د صدر مملکت ډریوري چته کول شي. نو د ډریور په صدر مملکت احسان نشته، د صدر په احسان چې دا کمقل سړی خپل ډریور کړی دی. نو د قرانګي مونږه بندگی کو، نو زمونږ په الله احسان نشته، دا الله را باندې احسان دی چې مونږ له د بندګۍ توفیق را کړی. تاسو طالبان شئ، نو تاسو په خدای هیڅ احسان نشته، د خدای در باندې احسان دی چې قران ته کینولې. چې ګینه خلک خرو په سره روان دي غلي.
خلک لیاري سو خره چلے سو غیان چلے سو کړي چلے اسوک پیسې ګټي ان تاسو راوستي قران د پاره د الله تعالی انتخاب دی اجتباکم وهداکم الى صراط مستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین خاصتا بندگی کومونگا و ایاک خاصتا نستعین امداد غواړو مونگا فانه لا یستعان الا من الله عز وجل امداد غوښتې یوازې د الله نه نو کلمات شرکیه دي یا غوث الاعظم المدد یا علی المدد یا رسول الله المدد دا کلمات تی موجب او مهم د شرک دي دا کلمات تی موجب او مهم د شرک دي ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد خاصتا بندگی کومونگا و ایاک خاصتا نستعین امداد غواړو مونگا ان مون سره هندوان خلق ملک پاتې شوی دي هندوان اچا سر روافض خلق ملک پاتې شوی دي نو دا شرکیت توهمات دا په دې مسلمانانو کې هم دا شرکیت توهمات دا پینټریټ کړی دي دا پکې انجکټ کړی دي دا پکې انجکټ کړی دي نو دلته زنانه چې هم تنو ته ډوډۍ پریوزي وای پیر بابا په نیکه رحمت صفه انا لله و انا الیه راجعون دا شرک کلمه ده سوای د الله نه بل سو غایبانه بلا اسبابو په نیکه رحمت کې دي نشي دا قید ورسره یاد ساتي سوای د الله نه بل سو غایبانه بلا اسبابو چې دا قیود مور سره یاد وي نو اعتراض باندې متوجي کیږي سوای د الله نه بل څوک نه کنه تاسو نیمګړی وایي کنه سوای د الله تعالی نه بل څوک غایبانه بلا اسبابو پنه کې نشي را مدد کیږي بس یو الله غایبانه را مدد کیږي او یو الله بلا اسباب را مدد کیږي هر چې مدد د انسان د یو بل سره په واسطه د اسباب سره دی دا قلم دی والا او دا کتاب دی والا ادا کاغذ دی والا ادا پند درته درو چتوم او دا زما پوګرا سورجه پاسانه دی ورلوسوم دا بلا اسباب نه دی دا بلا اسباب دی ایاک نعبد خاصتا بندگی کومونگا و ایاک خاصتانا نستعین امداد غواړو مونگا اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا هدایت پنځ د اهل سنت هدایت حقیقت ده په ارات الطریق کې او مجاز مستعمل ده په ایصال ال المطلوب کې صرف مجاز نه مجاز مستعمل ده ځکه قران کریم کې وزاره ځای په ځای هدایت په معنا د ایصال المطلوب راځي انک لا تهدی من احببت البته معنا د ایصال المطلوب ده دا مجاز مستعمل ده انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء او انك لتهدوهم ومعنى حقيقي مستعمل ده انك لتهدوهم نبی علیہ السلام نے یوز الله تعالی هدایت منفی کوي او بل ځای ورلا ثابت انك لتهدوهم تدیله هدایت ورکه انك لا تهدي ته چاله هدایت ورکول نشي او تضاد دوړ ایتونو کې موږ یو ځای معنا حقيقي مراد ده بل ځای مجاز مستعمل ده انك لا تهدي کې مجاز مستعمل ده انك لا تهدوهم کې حقيقي معنا مراد ده نو دا حقیقت ته پیرات الطریق او مجاز مستعمل ده ایصال المطلوب کې او مذهب د معتزله او عکس ده دی او علامه تفتزانی پکې یو ضابطه ویل ده خو ضابطه کلیه نه ده ځکه خدشه په واردی د تفتزانی تحقیق ته خو کلیه نه ده نو قاعده اکثریه ده چې کله ده متعدی شي مفعول خپل ده په واسطه د حرف جر نو په معنا د ارات الطریق وی حدا اله او بغیر د واسطه نه بالذات متعدی شي په معنا د ایصال ال المطلوبی
انك لا تهدي من، دا من مفعول له بغیر د واسطه د حرف جر نه. خدشه په وارد دي نو ځکه مونږ وایو چې قاعده اکثریه ده او قاعده کلیه نه ده. اوس دې ځای اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم څه شه ده؟ نبی علیہ السلام نے تپوس شو مسرات المستقیم. حضور علیہ السلام هو ما انا علیه و اصحابی، دا غلار د چې زه په روانه مو زما صحابه په روان دي. ما انا علیه سنت ده و اصحابی جماعت ده. ما انا علیه سنت ده و اصحابی جماعت ده. نو د رسول او صحابه په لار باندې تګ د علامه د اهل سنت والجماعت ته. لوی جوبا غسل دا د اهل سنت والجماعت شعار نه دی. الواغان خلل دا د اهل سنت والجماعت پہچان نه دی. صحیح شو. صلوات و سلام ترانه غول دا د اهل سنت والجماعت پہچان نه دی. اهل سنت والجماعت تعبیر نبی علیہ السلام په خپل کړی دی. هو ما انا علیه دا سنت دی و اصحابی دا جماعت دی. اوس چې صراط مستقیم هغه عبارت څه د لارې د رسول پاک او د صحابهونو. نو اهدنا الصراط المستقیم معنا دا ده چې مونږ ته اوخای عملاً لار د رسول پاک او د صحابهو. ځکه فاتحه خو چې وای خو دغه مسلمان، فاتحه چې وای نو څوک ده؟ د مسلمان. او الصراط المستقیم لار د رسول پاک او د صحابه. نو اهدنا مونږ ته اوخای لار د رسول پاک او د صحابه. یو معنا به داسې جوړ شي. ادمه معنا اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم هو الدین القویم. دین دین قویم مراد ده. نو ویل کې د فاتحه متبع د دین قویم ده. دا فاتحه چې څوک وای ای مسلمان دی، متبع د دین قویم دی. نو دې چې الله نه طلب کوي د هدایت د دین قویم، نو دا تحصیل له حاصل دی. او تحصیل له حاصل شنیع د پنځ د عقلاو. تحصیل له حاصل دا شنیع دی پنځ د عقلاو. نبی ترجمه دارا چې اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا ثبتنا علی الدین القویم. مونږ ټینګ پاتې کې په دې دین قویم باندې. اهدنا الصراط المستقیم، امونږ ټینګ پاتې کې په صراط مستقیم باندې. او چا پکې یو مرجوح تعویل کړی دی. دغه اعتراض متوجه دی چې دا وایي کې خو مسلمان دی، نو دې څه طلب کوي د صراط المستقیم؟ ناغه ډیر مرجوح او ضعیف کو تعویل دی چې اهد بنا الصراط المستقیم. مونږ علامه د صراط مستقیم وګرځي چې خلک زمون په واسطه هدایت حاصلې. په نفسي خبره کې بدی نشته، خدا اهد بنا ولا تعویل سره زما ډیر اتفاق نشته. اهد بنا الصراط المفي نفسي او خبره ده. خدای مونږه د هدایت ستوري وګرځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دا الفاظ منقول لی اللهم ربنا جلنا هداة مهدیین. اللهم ربنا جلنا هداة. او حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وی اللهم اهده واهد به. دا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ متعلق وی اللهم اهده واهد به. خدای دې په خپل په هدایت کې او د هدایت علامه وګرځي نورو د پاره. اللهم اهده واهد به. او بل ځای او فرمایل چې اللهم اجعل هاديا مهديا. خدای معاویہ دا د امت هادي مهدي وګرځي. دا د امت هادي مهدي وګرځي. اهدنا الصراط المستقیم ثبتنا على الدين القویم.
مضبوط کې مونږه په دین قویم باندې اهدنا الصراط المستقیم وفقنا العمل حسب ما فعله الرسول وصحابته چې صراط مستقیم هغه حدیث والا تعریف راواله و ما انا علی واصحابي نو بیا به آیت حاصل داویخه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم ادا صراط دا اصل صراطن سین سره دا سواد د سین نه بدل لغله ده قاضی بیزاوی لفظ صراطه کې یو لوی پانه تور کړی ده یو لوی پانه په لفظ سین رتا باندې تور کړی ده تاسو چې ویل نو ورته یاد دی او چا چې نه دی ویل نه ته به یاد شي تاسو کال یاد کړی دی چې اصل دې صراط ته سین سره صراط الذين انعمت عليهم دا دویم صراط دا بدل له الصراط المستقیم نه صراط الذين انعمت عليهم صراط مستقیم کومه لار ده اهدنا الصراط المستقیم او دا ذکر په طریقې د بدلیت د افاده د خبره لپاره وکړو لأن كل واحد يدعي أن صراطه هو الصراط المستقيم دا ورته ولیکي ځکه دا هر واحد داوادار هندوی زمانہ صراط مستقیم دی او سیک وای دا ما والا صراط مستقیم دی عیسائی او يهودي وای دا مون والا صراط مستقیم دی الله تعالی په طریقې د بدلیت صراط مستقیم واضح کړ حکمت د بدلیت ایضاح د صراط مستقیم دی اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم او خیمونتا برابر کې مونتا توفیق را کې مونتا ثابت کې مونږه په دین قویم باندې صراط الذین چې دا لار دا کسانو دا انعمت علیهم چې تا انعام کړی په غوي باندې مونږ وې چې تفسیر د قران په قران باندې منفصلا انعمت علیهم تولی کوي من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین بس دغه څلور تفقید دي او حصر د انعمت علیهم په دې طبقات وربغو کې دا حصر عقلی دی استقرایی نه دی دا حصر استقرایی تعریف بزرګ سره حاصل سره ها دا خو د لفظ تحقیق شه ها دا حاصل شه چې عقل مجوز د قسم آخر وی خلټون د حاصر صرف دغه انتها ته رسیدلې چې بس دغه محصورین دا زما په علم فهم کې دي قبل تا ته ملاو شي نو زه د کافر کوم په نخه او حصر عقلی چې عقل مجوز د قسم آخر نوی نو دا حصر د انعمت علیهم په طبقات وربغو کې دا عقلی استقرایی نه ده دا څه دی عقلی دی استقرایی نه کړه حصر الله کړه دی دا حصر الله کړه دی او عقلی حصر دا تقاضا د علم محیط کې په متعلقه شی باندې الله تعالی په منعم علیهم باندې علم محیط لري چې بس دا څلور طبقات دي انبیا دي صدیقان دي شهدا دي صالحان دي هادیان دي څلور طبقونه بار نه دي هادیان هم دغه دي صراط الذین لا دعا کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی پاغوی باندې من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دا تفسیر دا انعمت علیهم بل دا آیت کې دی ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین غیر المغضوب علیهم غیرو مونږ اصول کې وې چې د غیرو سو استعمال دي ها خو مونږ په خپل اصول کې د درې استعمال وېخه د درې استعمال مو وې چې کله مونږ خبره کو نو بیا دا مونږ والا اصول مرادي ځکه د لس دولس ورځې مغز کپای دی لپاره وشوخه د لس دولس ورځې چې مغز کپای موکړه دا دې لپاره چا به تطبیق کوخه
چې مونږ د خپل اصولو کې د درېمه خبره ته ولې اخر محتاج شو چې غیرو اصل له په وصف کې است مستعمل له په استثناء کې خدای په معنا د نفي او راضي کله کله مونږ په کې د درېمه خبره کړو چې په معنا د نفي راضي نصرات الذين انعمت عليهم لار دا کسانو چې تا انعام کړی دی هغه باندې اوس الذين دا محلن مجرور دی دا الذين محلن څه دی ولې مضاف الیه واقع شوی دی نو دا غیري وصفی کا دا غیري وصفی کا نو چې غیري وصفی شي نو دا به صفت د الذين شيخه چې غیري وصفی شي نو دا به صفت د الذين شي چې دامن غم علیهم داسې کسان دي چې نه په غضب شوه دی او نه زوالین دي نو دا درې صفات به مرادی ښه چې منغم علیهم دا ولیکي چې بیا الذين موصول الذين موصول چې مراد کوم خلق دي د دې به یو وصف ایجابي مرادي او دو وصفونه سلبي به مراد وي ښه چې منغم علیهم نو دا درې صفاتونه او پکې وي صراط الذين وی نو دا درې صفاتونه به مرادي یو دا چې ایجابي طور به د خدای انعام دوی کې موجود وي او سلبي طور دوی باندې به غضب نشوي او دوی کې به ضلالت نه ښه نو بیا طبقه یو مراد ده خو په درې صفاتو متصف چې لار دا کسانو چې تا انعام کړی دی هغه باندې او دغه منغم علیهم نه مغضوب علیهم دي او نزوالین دي دغه منغم علیهم نه مغضوب علیهم دي او نزوالین دي دا کله چې غیرو په خپل حقیقت باندې حمل کوي غیرو په خپل حقیقت باندې حمل کوي حقیقت سره صفاتیت ده او غیرو چې زمون په تحقیق حمل کوي نو بیا په معنا د نفي ده په معنا د لا صراط الذين على دا کسانو انعمت عليهم چې تا انعام کړی دی هغه باندې غیر المغضوب عليهم غیر المغضوب عليهم للمغضوب عليهم انه بیا بل طبقه مرادخه لار دا کسانو چې تا انعام کړی دی هغه باندې للمغضوب عليهم نه مغضوب عليهم ولا الضالين ان الضالين للمغضوب عليهم ولا الضالين نه مغضوب عليهم او نه ضالين یعنی لا صراط المغضوب علیهم یا به عبارت داسې شي چې لا صراط المغضوب علیهم ولا صراط الضالین نه لار د مغضوب علیهم او نه لار د ضالینو بیا مغضوب علیهم ځان له یو طبقه شي ضالین با بل طبقه شي منعم علیهم با بل طبقه شي غیرو چې وصفی شي نو دا درې والا اوصاف به یوې طبقه شي دا درې والا صفاتونه با د یوې طبقه شي او غیرو چې په معنا د نفي شي نو منعم علیهم به یو طبقه شي مغضوب علیهم به بل طبقه شي او ضالین به بل طبقه شي صراط الذين على دا کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی هغه باندې للمغضوب علیهم لا صراط المغضوب علیهم نلار د مغضوب علیهم ولا صراط الضالین ان لار د ضالینو نو مغضوب علیهم دین مراد پنځ د عام مفسرین يهوديان دي ذکر الله کړه دي غضب الله علیهم خدای په دوی غضب کړه دي او ذکر د نصاراو قران کې په ضلالت شوی دي چې دا ضالین دي نو بیا به معنا دی چې للمغضوب علیهم ان لار د يهوديانو لا صراط اليهود نه لار د يهوديانو ولا الضالين ان لار د عیسایانو نه لار د يهوديانو او نه لار د عیسایانو او دې معنا غیر المغضوب عليهم نه لار د مغضوب عليهم وهم الكفار المجاهرون مغضوب عليهم دا کافران مجاهر دي چې ظاهر باهر کافران دي خپل کفر کې څه اخفا نه کوي ولذوالین ان لار د کافرانو منافقانو الذين يسترون كفرهم ويظهرون ايمانهم
ایمان ظاهری او کفر مستور پری دی منافق کافر ته مراد دی. وای شو الفاظ تحقیق باندې اوس دا ورسره مهمه ولیکي چې تخلیق د انسان په حکمت د خلافت شوی دی. د علماء اختلاف ته دی چې انسان پیدا دی للخلافه که پیدا دی للعبادت والمعرفه، پیدا دی للعبادت فقط. او دلیل پیدا قول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دویم مسلک دا دی چې دې پیدا دی للخلافه، او احق مسلک دا دی چې د دې دواړو مس کې منافات نشته. عبادت موقوف ته په معرفت د خداوند. دی وجنه بعضی مفسرین ترجمه کړي الا ليعبدوني معنا الا ليعرفوني. دې لپاره پیدا کړی چې ما او پیژني الا ليعرفوني. او دا ترجمه کړي په تقاضا د حدیث قدسی. دا ټول لیکي مې به پته نه چې دا چرته نه وي چې كنت كنزا مخفيا فاردت ان اعرف فخلقت خلقا لاعرف. الله تعالی وایي زه یو پټه خزانه ما اراده وکړه چې زه دې او پیژندې شم. فخلقت خلقا دا معظم مخلوق مې پیدا کړ انسانانو والا لاعرف دې لپاره چې زه او پیژندې شم. اوس معرفت د خداوند دا مفزی ده دیتا چې حکم د دغه الله په جمله مجالاتو د حیات کې عملی شي. خدای چې له پیژنه په عظمت نو معنا دا ده چې جمعات کې، حجره کې، مارکیټ کې، بازار کې، عدالت کې، دفتر کې، تجارت کې، زراعت کې، د ژوند کم میدان کې چې حکم د باری پامال ځکه تا خدای پیژندل دي. تا د خدای د عظمت تقاضا ده چې حکم دې پامال نشي. وهذه هي معنى العباده. او دغه معنا د عبادت ته کما هو مفاد من کلام امام الهند مولانا ابو الکلام آزاد. هغه چې العباده هي اتباع الشريعه في جمله مجالات الحياه. عبادت مولانا آزاد وای هي اتباع الشريعه في جمله مجالات الحياه. اتباع شریعت دا په ټولو میدانونو د ژوند کې دته عبادت وای. حضرت شاہ صاحب رحمه الله په دې حواله د انسان په دوه اساسي صفاتونو تاسو تیر شوی خبره ده تیر شوی و په درې مرز کو درې مرز سبق کې مو کړو. په دوه اساسي صفاتونو چې یو صفت د حیوانیت ته او دویم صفت د ملکوتیت ته. ویلې مو ده ها ویلې مو او مونږ وی چې د حیوانیت بیا دوه تقاضې دي، یو شهویت او بل غضبیت. ها او د نفس ناطقه داغه بیا دوه تقاضې دي، یو عاقله او بل عامله. نو که انسان عامل وي په صرف شهوت او غضبیت باندې نو نفس به نفس اماره ان النفس لاماره بالسوء. او کله عامل شي په عاقله او عامله باندې نو نفس به نفس مطمئنه ایت النفس المطمئنه ارجع الى ربك راضيه. تاسو تصوف نه دی ویل کنه، تاسو صوفیان نه دا تاسو صوفیان وې ما په شان غټ پټ کې مواله غفتی پوي دی ځکه صوفیت دې ته وایي چې غټ پټ کې وې تصوف ته. ها نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل
ان الله خلق الملائکه ورکب فيهم العقل وخلق البهائم وركب فيهن الشهوة وخلق بني آدم وركب فيهم العقل والشهوة فمن غلب عقله على شهوته فهو أعلى من الملائكة ومن غلبت شهوته على عقله فهو أدنى من البهائم. د چا چې عاقله په بهیمیت غالب رااله مرتبه د فرشتونو بلند ده او د چا چې بهیمیت په ملکوتیت باندې غالب راغی مرتبه بیا ده حیوان نه لاندې ده. او مراد د دې غلبینا سلب د وصف مقابل لخوا چې حیوانیت باقی پاتې شو او ملکوتیت مطلقاً ختم شو او ملکوتیت باقی پاتې شو حیوانیت مطلقاً. نو شاه صاحب رحمت الله علیه سلور مدارج پکې جوړ کړی دي ښه اولی کوي ورته. رنبنه درجه چې انسان وی داسي چې ملکیت عالی وي او بهیمیت شدید وي. ملکیت عالی وي او بهیمیت شدید وي نو د اعلی درجه عابد زاهد وي د ملکیت د وجه د اعلی درجه عابد زاهد وي او د اعلی درجه مجاهد وي د بهیمیت د وجه. ځکه جهاد په ملکیت نه کیږي جهاد په بهیمیت کیږي. جهاد په ملکیت نه کیږي محرک شاته ملکیت وي محرک ملکیت وي کیږي پس په بهیمیت باندې دا په یو بل ورتل او یو بل چیر پاړ کول او لالول او د پاسه پکې ناستل دا خپل باندې سکون ورکول او راړه چاړه چلول او رباسم دا ټول د بهیمیت تقاضا ده. نو جهاد په ملکیت نه کیږي پس کیږي خود بهیمیت چاله چې ملکیت په حیثیت د محرک ولاړی نو جهاد وای که ملکیت نه ولاړ نو قتال وای بیا که ملکیت شاته به تور محرک ولاړی نو جهاد وای او که ملکیت نه ولاړ نو قتال وای. نو ملکیت عالی او بهیمیت شدید. وهذه مرتبه الانبیاء والاولیاء. د پیغمبر و ملکیت عالی او بهیمیت به شدیدو لہذا د پیغمبر نه بہادر به دنیا کې بل څوک نو. کني دا صرف فرشتہ ټایپ سره چی کنه د بوزدل ډیر زیاتی ښه دا فرشتہ ټایپ سره چی د بوزدل ډیر زیاتی ښه نه د مړانه کار دی کیږي د حالات سره کمپرومایز ډیر زر کوي بس د مفاهمت په اصول باندې او چې لک دباو پیراشي نو بس د لکه د غبارې ته واوځي ښه لکه د ځکه چې بهیمیت شدید نه لري ملکیت په خپل ځای عالی دی بل ډیر ټول شپه ورځ لګي بندگی کوي ښه بندگی کوي خو دې کې جوبني بوزدلی پکې ځکه د بهیمیت صفته کمزوري ښه. او دویم مرتبه چې ملکیت عالی وي او بهیمیت سافل وي. ملکیت عالی وي او بهیمیت ضعیف وي اصطلاح شاه صاحب ده ملکیت عالی وي او بهیمیت ضعیف وي نو د عابد زاهد خډيري خود مړانه کار ته نه کیږي ښه کړه تر جهاد فضیلتونه ډیر ذکر کې چې جهاد کې ډېر لوی فضیلت نه دی وایي به موږ ورته تل دعاګانې کوو ان شاء الله. صحیح شو خدای تاسو مل شي خدای تاسو مل شي. او درېمه طبقه چې ملکیت سافل وي او بهیمیت شدید وي نو زو د عبادت ډېر کمزوري ښه اکثر ته واجبات هم خطای فرایض ته هم خطای خو کله دین د پاره د قربانای ضرورت راشي نو بیا لکه ټوپک د ګولای ورمنډه کوي ښه ځکه د بهیمیت شدید دی. بندګۍ ته ډیر نه کیږي وای کمنډه راکې چې بس صحیح ځکه لوم د جی ټی ای والا بهیمیت شدید دی دوی وای بس پچاو ورواچوي نو موږ ورته چې د ملکیت شاته لغونه محرک کو نو چې دا پچاو ورچیګو نو دا به جهاد وي او که ملکیت شاته به تور محرک nie ولر نو بیا به ګور صرف قتال وي ښه یا به صرف قتال وي. د جهاد د تصور پیدا کولو لپاره د بهیمیت شاته پوشنګ پکار دی د ملکیت ښه. او سلورو مرتبه چې ملکیت سافل وي او بهیمیت ضعیف وي. شاسه وای دا مرتبه د هغه عوامو ده چې عبادت کې لا بیړه د پلان نه کغر کړه قربانای کې هم بیړه د پلان نه کغر کړه بغیر د پیسو ګټلو بل څه نه پويږي. نو څو مراتب شو
سلور مراتب شو. اوس فیصله دا وشو چې لا منافات بين ان الانسان خلق للعباده وبين انه خلق للخلافه. دې کې منافات نشته چې دې پیدا د عبادت د پاره که پیدا د خلافت د پاره. عبادت د پاره پیدا ده وما خلقت الجن والانس. خلافت د پاره پیدا ده واذ قال ربك للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ. واذ قال ربك للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ. اوس د حضرت شاه صاحب د تعلیماتو نه معلومه ده چې اقامت د خلافت دا د انسان وظیفه ده. نو شاه صاحب تصورات دور کړی د خلافت. یو د خلافت ظاهره چې هيئت حاکمه او قوت نافذه استالاس کی. هيئت حاکمه او قوت نافذه استالاس کی. هيئت حاکمه پارلیمنٹ تا کنټرول کی. صدارتی محل استالاس کی. وزارت عظما هاوس استالاس کی. فوج دتا دار اختیار کی. پولیس دتا دار اختیار کی. او دا ټول سوداوي په واسطه د قران او د سنت. نو دته ویل شي خلافت ظاهره چې هيئت حاکمه تعبیر سره د شاسه هيئت حاکمه او دویم قوت نافذه. هيئت حاکمه ځکه بعض اوقات تبعی حکمران به خو بس ربل سٹیمپ پاینو. صحیح شو کنه ربل سٹیمپ پاینو. د ټرایکا د درېمې زاویې وړاندې ستابه اس حیثیت ني. او په ټرایکا کې د ضیاءالحق دور نه کوم تصور د حکومت چې پیدا شو چې د حکومت درې پیلرز دي: صدر، وزیر اعظم او چیف اف دی آرمی سٹاف. صدر، وزیر اعظم او چیف اف دی آرمی سٹاف. صدر د سٹیټ سربراہ دی، وزیر اعظم عوامي نمائنده دی او چیف اف دی آرمی سٹاف دا د فوج نمائنده دی. او په دې ټرایکا کې دا دریم چې دا په دې نو تاسو پوهیږئ کنه. صحیح شو. مرزا اسلم بیگ بیان ورکړی دی. لوی حکومت نے چکر جوړ کړی دی. حکومت نے چکر جوړ کو. سپریم کورټ نے چکر جوړ کړی دی. فوج نے چکر جوړ کړی دی. هغه وایي چې ما سپریم کورټ ته لیکلیو چې جنوجو ګورنمنت باندې ریسټور کړي. بس مړه بین الاقوامي دنیا کې یو غلغله ده چې دغه د پاکستان عدلیه ده چې د چیف اف دی آرمی سٹاف د خط منتظر ده. د فوج د سربراہ ده. حالانکه د فوج سربراہ د عہده په اعتبار په دې انتظامیه کې د جاینټ سیکرټری برابر وي. انتظامیه کې د جاینټ سیکرټری برابرۍ. نو د کوم ملک عدلیه چې د جاینټ سیکرټری پر رحم کرم باندې هغه ته عدلیه ویل بیا جایز دي. نو سیولو چکر د ابتداء عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. موږ ورپسې موږ شروع کړه ورشورو موږ ورپسې چې دغه د ټرای کا هغه اثر دی د ضیاءالحق د دور نه چې موږ کوم خبره کوله. موږ هم خالص اولیاء الله بزرګان یو. خالص اولیاء الله بزرګان کرامتونه مظاهري ښه په فراست او په ځیرکتیا باندې موږ د مستقبل اطلاعات ورکړو چې دا شی برستو بیا منئ. اوس دې دور کې نه منئ ځکه چې دباو لې اوس پته نشته حقیقت د خبرې بسې مسله ځکه موږ په باندې گویا مزید بحث به ځکه نه کو چې سپریم کورټ نوټس اغسته ده. سپریم کورټ نوټس اغسته ده. اټارنی جنرال ته ویلي دي چې ته ریپورت پیش کړې باب کې او متن را پیدا کړ در بیان متن را پیدا کړ او پرون د سپریم کورټ سابق ټولو ججانو په باندې تفسیر کړی دا چې کنټمپټ اف کورټ ته کنټمپټ اف کورټ ته توهین عدالت ته توهین عدالت ته توهین عدالت ته وایي چې بیسیک پروسس هغه ولا برابر کړي. نوټس ورته ور جاری کوو. نوټس ورته ور جاری کوو چې تاسو عدالت ترازا چې دې مسلې حقیقت څه ده. صحیح شو. ځان خبروي کنه نه سمجھوगे तो मिट जाओगे ए नादा मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में. خلق اې د خپل ځان غمغلطي دي مونږ د جیان غمغلطي یو. مونږ د سیاسي مولیان په کار اخته د جیان غمغلطي چې دغه یو بل فتنه ده. دغه یو بل شر ده. دغه یو بل شر ده. خلق په دې غمغلطي چې مدرسه باندې نشو مونږ په دې غمغلطي یو چې مړه ملک تبا کیږي خدای دې ورکا. حالته وګوره د مرزا سے بیان وګوره. نو خلق د جان په غم کې دي. زمونږ جان ذکر روان دي چې جان غم کیوغه. جان مو ذکر روان چې سیاسي سړی چې د قوم کور آبادی نو خپل کور رواني ښه. نو زمونږ خپل کور رواني ما ته دا پته نه زما بچي سبق لته کنه دې څنګه مونږ جان آبادو کنه. جان آبادو په دا غم مختیو چې اوس دا شي د دې انالیسس وکا د دې تجزیه وکا چې د دې درپا اثرات په دې ملک او قوم باندې سپریوزي ښه. نو خلافت ظاهره
چې هيئت حاکمه او قوت نافذه دا رتا پلاس کی او دویم خلافت باطنه دویم تصور د سیاست تعلیماتو مستفاد خلافت باطنه او خلافت باطنه تشکیل د هغه جماعت ته چې ستړي کوي د اقامت د خلافت ظاهره د پاره هيئت حاکمه ور سره لاس کې نشته قوت نافذه ور سره لاس کې نشته خو لګیا دي ستړي کوي رضا شپې په ځان یو کړی دي سیمینار دی جی جلسه ده جی جلوس ده جی تربیتی اجتماع ده دا بلا ده جی دین شاہ صاحب تعبیر کې خلافت باطنه باندې او حضرت امام انقلاب مولانا عبید الله سندھی او حضرت شیخ مولانا حسین علی رحمهم الله دوی چې سوره آل عمران د جهاد د تصور آخر کې د دې لپاره اساس خودلې تشکیل جماعت چې د امیر او د مامورینو تصور پکار دی او دې ته وایي جماعت یو بل سره ربط تړون پکار دی او دې ته وایي جماعت ا تشکیل دغه جماعت نه تعبیر کوي شاسب په خلافت باطنه باندې خلافت باطنه باندې نو دغه جماعت یو تصوراتي نقشه اپ دې سوره الفاتحه کې موجود ده چې جماعت تشکیل کیږي څنګه د لپاره نظریه اساس ده اساس ده نظریه دویم د لپاره کردار اساس ده او دریم اهمیت د نظریه پیجندل دي او سلورم شناخت د نظریه په واسطه د اشخاصو او پنځم جماعت د داخلي سازش نه بچ کول دي او شپږم د خارجي سازش نه بچ کول دي نړمبو درې آیتونو کې نظریه ده الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نظریه ده یعنی عقیده او دویم ایاک نعبد و ایاک نستعین کردار او عمل ده ایاک نعبد و ایاک نستعین کردار او عمل ده او دریم اهدنا الصراط المستقیم پہچان د نظریه ده هو ما انا علیه واصحابی او اهمیت د نظریه ده چې نظریه اهم ده اشخاص بمړیږي او ژوند کیږي به څوک به ژوند کیږي څوک بمړیږي خو تحریکات او نظریات نه مړیږي ښه تحریکات او نظریات نه مړیږي او ستا اتباع دا د شخص نه نظریه ده ښه د شخص نه د نظریه ده وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم کنبی علیہ السلام وفات شي تاسو به نظریه پرې دی انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا الله تعالی وی نقصان به تبر دا شي اهدنا الصراط المستقيم دا اهمیت او پہچان د نظریه دی خود دغه نظریه تړون وی د بعضی اشخاص سره حين حیاتهم هغه شناختی علامتونه هغه څه شي هغه شخصیت د دې شناختی علامتونه نو نظریه دا اهم د درجه اول او شخصیت اهم د درجه دوم شو دا مونږ چې وایو چې شخصیت پرست بنئ ا نظریه پرست بې نو د دې معنا دا نه ده چې شخصیت له بالکل صفر کې ضرب ورکړي ښا شخصیت اهم د درجه دوم دی ځکه دې پہچان ګرځیدلې دغه نظریه او دغه فکر اهدنا الصراط المستقيم اهمیت د نظریه صراط الذين انعمت عليهم شخصیات چې علامت د نظریه ګرځیدلې دي
غیر المغضوب علیهم خارجي سازشیان چې جمعات کې تاسو سره نه دي خود جمعات ته مخالف دي او ته پیژنې ولذوالین او داخلي سازشیان چې تاسو سره په جماعت کې شریک دي خود د فکر او نظر په عمارت دله کولاړه چلایغه د فکر او نظر په عمارت دله کولاړه چلای د فکر او نظر عمارت تاسو سره کور کې دن نه دي تاسو سره جماعت منبر دي ستا صف کې ولاړ دي ستا صف کې او دا هر دور کې موجود وي په هر دور کې موجودي دغه جماعت خالق کیږي نه داسې افراد او اشخاص به موجودي چې هغه په جماعت کې د هغه وجود هی د جماعت لپاره مضر وي دا هغه وجود هی ځکه په جماعت کې داخلي تور لګیای او د جماعت بنیادونه ختمي د جماعت الله تعالی ته تعبیر په زوالینو کوي الله ته تعبیر په زوالینو کو یو سره ستاره جماعت مقابل دی هغه نه تعبیر کوي په مغضوبه له باندې چې خو لګیاره ته پیژنې او داغه د فتنې نه سره ځان بچ کول شي خو د داخل د جماعت د فتنې نه دا کار ادارت دا کا دیو جن قران کریم بل ځای فرمایي ځای په ځای بازار راځي چې لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا الله تعالی د منافقین متعلق وي چې خوش وي د سره جنگ لنو تلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وي چې لو خرجوا فیکم دا کوم ځای آیت سوره توبه دا غزا او باسي چې دا تصور برابر شي آیت دا آیت نمبر 3 سلور سلويخ 15 سلويخ ګوردا سلور سلويخ نشورو کوي لا یستاذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الاخر چوټین غواړي د تانه هغه کسان لا یستاذنک چوټین غواړي لا یستاذنک چوټین غواړي تانه کسان چې ایمان ساتي په الله پر ورځ د اخر د سنه چوټین غواړي ان یجاهدوا باموالهم وانفسهم د جهاد بالمال او جهاد بالنفس نه درته داوي چې ز په نفس نوزم نه درته داوي چې دفاعي چندن ورکوم نه دفاعي چندینه چوټي غواړي نه د ذاتی وتونه چوټي غواړي والله علیم بالمتنداس سره چې هم ځان لګي په فکر کې او هم مال لګي فکر کې دته خدای متقی ويخه والله علیم بالمتقین خدای خبر دې داسې متقینانو نه د دې المتقین الف لام د دغه متقین عبارت ته والله علیم بالمتقین انما خبر دارا یستاذنک چټی غواړي تانا کسان لا یؤمنون بالله چې عقیده په خنلري په الله تعالی باندې والیوم الاخر او پر ورځ د آخرت باندې ورتابت قلوبهم شکت او شک کړه د زړونو د دوی فهم فی ریبهم د په شک خپل کې یترددون متحتردد کوي یتحیرون د دې شک ته چیرې دا خبره و مټی پیو کټ چې دا کار به د دینیو کنه وای د دې قلوب کې شک دی د دې زړونو کې شک دی ولو ارادو الاس دی بتاتا یاره چې بس زمون خو زړونو کې نه مون خو به ځان مړ کړو په دې جهاد کې مون بزان نه الله تعالی وي ته ولا د کور لټونو کوي دې کړه ټوپچتا ټوپک ورکړستا نو کو ټوپک ورکړنی دا اوس څه خرافات وای ښه که ټوپک ورکړنی ته د سره اراده نشته چې د جهاد ته وزم ښه ولو ارادوا الخروج کړه دای اراده د وته د جهاد ویلا غدوا له لحيوا له تیار کړي به ودی ته غدتن اسلحه وسلاحا دې لپاره به سامان تیار کړو مخکینه ولکن کرہ اللهم بعاصم خلیکن کرہ الله بدګنل الله تعالی انبعاصم او پاسېدل د دوی انبعاصم پاسېدل د دوی فثبتهم اجلسهم واقعدهم في دورهم نو خدای په پوغو زورو کې چې دلګانو کور ناسيخه شاه منصور شه سوي منافقین ته الله تعالی وایي تاسو د خزه پوار پیدای کور ناسي فثبتهم انو کینو دوی له الله تعالی وکیلا او ویل شو ورته عقدو کینه مال قائدین خذو سره کله چې خبره سره ډیر زوردار کوي سره ډیر ملامت کوي ورته زده ته کور خزه سره کینه ته سره نه له
الله تعالی زکه دا قاعدین ترجمه مونږه په خود باندې ولې وکړه حالانکه قاعدین خو صيغه مذکر ده قاعدین خو مونږه ترجمه په څوکړه نو بیا خلک وایي قاضي سي وایي دا ترجمه کوي چې پته نشته چرته نه لګي د ذهن وایي د عبد الله سندي کتابونو خراب کړي دي ا شاه ولی الله کتابونو دې گمراه کړي دي ان لله و انا الیه راجعون موږ ته ملګریا موږ چې کم ځای ترجمه ځان له په یو څنګه کو نو چرته قرآن دلیل بیان تر هغه لپاره چې تفسیر د قرآن په قرآن باندې منفصلا الله تعالی بل ځای تعبیر کړي رضو بی ان یکونوا مع خوالف خوالف جمع د خالفتون د خالفه خزه ته وي سړی ته نه وي رضو بی ان یکونوا مع الخوالف لو خرجوا فيكم اکدی وتلوی فیکم ستاسو صفونو کې ما زادوکم نبیو زیات کړي تاسو لا الا خبالا الا فسادا وفتنه او کدی در کې ویل ته میدان کې نو په میدان جنگ کې به در کې فساد او فتنه پیدا کړي وي الله تعالی راضي به خبره کوي چې لو خرجوا فیکم کدی وتلوی ستاسو صفونو کې نبیو زیات کړي تاسو لا الا خبالا مگر د حیثیت د خرابای او فساد نه ولا اوزغوا خلالکم ولا اوزغوا معنا ولا اسرعوا الخيل ولا اوزغوا خلالکم ولا اسرعوا الخيل وسطکم ادای بخپل اسنه د فتنو زلول استاسو میسکی یبغونکم الفتنه طلبو به استاسو لپاره فتنه کارونه به ټول کول دی لپاره چې په داخل د صفوف د مسلمانانو کې انتشار پیدا شي یبغونکم الفتنه وفیکم سماعون لهم اپتاسو کې سماعون لهم سخلق اسم داسشتا چې هغه اسم وګ دیته نشيخه وفیکم سماعون لهم اپتاسو کې سماعون سماع داسونه چې سامعون لهم سماعون لهم سره دې چې ورته پته ده چې دا مرګره لګیا دی د جماعت د بنیادی فکر نظر خلاف خو فیکم سماعون لهم د لوی شیخ الحدیث خبره ته غوږ نه کیدی او داغه په خبره باندې گوش براوازی ښه نو خدای تعبیر ته په سماعو کو چې داغه د خبره اوریدو کې د مبالغې نه کار اخلي ښه وفیکم سماع پس دا قران داسې عجیب کتاب به ته وای کدا وخت د پر نازلی ښه وفیکم سماعون لهم اپتاسو کې سماعون مبالغه سره اوریدونکو د دوی دي ستان اوري دا غاوري والله علیم بالظالمین الله تعالی عالم دې په دغه ظالمانو باندې چې د دې په داخل د جماعت کې فتنه پیدا کړي لقد ابتغوا الفتنه من قبل اتاکیک سرا دیل ټوله و فتنه من قبل مخکې دینا فخالفوا الرسول د پیغمبر مخالفت کړي دین لوی د دین لوی فتنه بل څه کې دي شي چې دا پیغمبر خلاف دي وقلبوا لك الامور اړول راوړیو پتا باندې کارونه وقلبوا لك الامور اړول راوړیو پتا باندې کارونه دغه خپل ماضی نه معلوم دي چې دایته ته وختن فوختن څنګه معاملې الټا پلټا کړی دي وقلبوا لك الامور اړول راوړیو تعالی پاره کارونه ان مونږه حاصله ترجمه وکړه احتالوا لك حیلا دای حیله کړو د تاره لپاره مختلفه حیله قدم په قدم استاره فتنه لپاره حیله جوړ کړو حتا جاء الحق تر دې پورې چراغ حق وظهر امر الله غالب شدین د الله تعالی وهم کارهون ال دې زړه چاوده وهم کارهون د دې زړه چاوده نو تشکیل د جماعت دینه تعبیر کو علماء کرامو په خلافت باطنه باندې نو سورہ الفاتحه کې د دغه خلافت باطنه تصور دی عقیده کردار او عمل اهمیت د نظریه شخصیت علامه د نظریه کېدل د داخلي فتنهګر نزان بچ کول او د خارجي فتنهګر نزان بچ کول دا د قران کریم بریف د قران کریم متن او دا ټول قران شپږو اقوالو سره مونږ ټول قران چرته را جمع کړ سورہ الفاتحه کې چرته مو جمع کړ سورہ الفاتحه کې دا ټول قران زې تشریح سورہ البقره دا اول د سورتنا فإن الله على كل شيء قدير پوری دا بو زر زر لګی ښا دا توتیه او تمهید د صورت ته
او ذکر دغه درې واړو فرقو ده پدې کې درې فرقې مؤمن مجاهر کافر مجاهر او کافر منافق او دا ذکر په طریقې د لف نشر مرتب سره شوی دی مونږ اصول کې یو ضابطه ویلې و چې کله قران سبیلک اخلي د لف نشر مرتب التان غمت علیهم مؤمنان روان دي دلته روان دي الته غیر المغضوب علیهم کافر مجاهر دویم نمبر دلته من الذين كفروا دویم نمبر الته ول الظالمین منافقان دریم نمبر دلته مؤمن الناس من یقول آمنا نو په طریقې د لف نشر مرتب سره روان دي لومبنای فرقه دا د اول د صورت نه ذکر ده تر المفلحون پورې او دویمه فرقه ان الذين كفروا غزیم پورې او دریمه فرقه من الناس من یقول تر مهتدین پورې وما كانوا مهتدين